بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. بدا أسعدك الله تعالى في الدارين کہ جملہ افعال متصرفہ برسی گناہ است، ماضی و مستقبل و حال و ہر چیز جز این سے چیز است متفرع است ہم از این سے۔ معزز و سامعین کرامو، میزان الصرف دا علم الصرف کتاب دی او قبل د دینا چې اولنی سبق داغي وویو چې په علم الصرف باندې ځان سره پوی کو چې دا کم علم دی، ځکه ډیر دوستان زمونږ په دې ګروپ کې زمونږه دینی علومو سره نا اشنا دي چې هغې ته اول دې خبرې علم وشي چې بی دا کم علم فن چې مونږ چالو کړو دا د څه متعلق دی. نو علم الصرف چې دی داغي تعریف داسې کیږي چې علم باصول يعرف بها احوال الكلم الثلاث من حيث الصيغة والبناء. علم الصرف داسې اصول علم دی، داسې قوانین او اصول په هغې کې زده کیږي چې هغې سره د درې کلمو احوال پیژندلی کیږي. مونږ سره په عربي کې درې کلمې دي، اسم، فعل، حرف. خو د څه په حواله علم الصرف کې د صیغې او د بنا په حواله، دې دوو څیزونو په حواله به مونږه درې کلمې پیژنو چې صیغه کومه صیغه دی او بنا ساخت او جوړښت یې څنګه دی. لکه مثال په طور باندې انعمت مونږ سره یو فعل دی، یو کلمه دی. په علم الصرف کې به مونږ دا پیژنو چې دا انعمت کومه صیغه دی، واحد دی، تثنیه دی، جمع دی، غائب دی، حاضر دی، متکلم دی، ماضی دی، مضارع دی، دا به پیژنو. او بل به بنا پیژنو. بنا وی ساخت او جوړښت ته چې دا څنګه جوړه شوې ده، انعمت او چانه جوړه شوې ده. نو دا به د علم الصرف چې دی تعریف شي چې علم الصرف دا علم ته وایي چې دې سره درې کلمو احوال پیژندلی کیږي د صیغې او د بنا په حواله. دویم د دې علم موضوع دی. موضوع د علم پیژندل هم ضروری دی چې علم الصرف موضوع او ټاپک پس شی وي. نو موضوع یې دا دی چې الکلمة من حیث الصیغة والبنا، کلمه د صیغې او د بنا په حواله پیژندل دی. اسم، فعل، حرف په د صیغې او د بنا په حواله پیژنو. دریم غرض دی صیانت الذهن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب من حیث الصیغة والبنا. غرض د علم الصرف دا دی چې ذهن بچ کول دی د خطا لفظی نه په کلام عربی کې د صیغې او د بنا په حواله، چې کم از کم مونږه صیغې او بنا کې غلطی ګناه د یو کلمې اصلیت مونږ ته پته لګي چې دا چانه جوړ شوی دی او څنګه جوړ شوی دی او کومه صیغه دی. اوس پر راشو جی مونږه میزان الصرف لبراشو کتاب لراشي جی. الحمدللہ رب العالمین، ټول تعریفونه خاص دی الله سرا، مالک د جهانونو. والعاقبة للمتقین، او ښه انجام پرهیزګارانو د پاره دی. والصلاة علی رسوله، درود و سلام دی پر رسول علیہ السلام داغ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندی والی او آل د حضور علیہ السلام و اصحابی اجمعین او اصحاب ټولو باندی. بدا اسعدک اللہ تعالی فی الدارین، پوش طالبہ اللہ دیتا نیک بخت کی پا دارینو کی دعای طالب توکڑا. پس خبر ځان پوی که دا خبر باندې جمله افعال متصرفه برسی گناستا. ټول افعال متصرفه په درې قسمه دي. افعال متصرفه افعال د فعل جمع دي، او متصرفه یعنی فعل متصرفه
په علم الصرف کې هغه فعل ته وایي چې د کوم فعل مصدر نه ماضي مضارع امر نهي ټول ګردانونه راځي هغې ته فعل متصرفه وایي. فعل متصرفه هغې فعل ته وایي چې د کوم فعل مصدر نه ماضي مضارع امر نهي ټولې صیغې راځي هغې ته فعل متصرفه وایي. لکه مثال به زه یو درکمه، مونږ سره ضربه فعل متصرفه دی، ځکه د ضربه چې کوم مصدر دی ضربون، د هغې نه ضربه ماضي، یضربو مضارع، اضرب امر، لا تضرب نهي ټول ګردانونه ترېنه راځي. لہذا ضربه، یضربو، اضرب، لا تضرب دا مونږ سره فعل متصرفه دی چې ګردانونه راځي. نو افعال متصرفه دی وی چې په څو قسمه دي برسې ګناست، ماضي، مستقبل او حال. ته چې کله هم فعل متصرف ګوري یا به ماضي وي یا به مضارع وي یا به امر وي یا به ماضي وي، مستقبل او حال وي. دا درېو شکل کې به تا سره فعل متصرفه وي. اوس بیا مخکې دا خبره کوي و هر چې جزئی سے چیز است متفرع است هم از این سے. اوس وی هر چې هر هغه فعل جزئی سے چیز است چې د دې دریو نه علاوه دي، متفرع است هم از این سے هم دغه دریو نه راوتونکي دي. مطلب دې نه علاوه بل مستقل فعل نشته، هم دغه دریو نه به راوځي. لکه زه به مثال په طور باندې دا سره مونږ سره فعل دی یو راځي به فعل نفي جهد بلم ورته وی لم یضرب. نو دا مستقل فعل نه دی، دا هم هغه یضربو مستقبل دی او حال دی، په هغې باندې لم داخل شوی دی. نو دا لم چې دی ماضي منفي ته وړي، نو لا نفي جهد بلم شو. نو ګوره مستقل فعل نه دی. نو ماضي، حال او مستقبل چې دی هغه نه علاوه چې څومره مونږ سره افعال دي هم دغې دریو نه به راوځي، مستقل بل فعل نشته. نو ځکه دی وایي هر چې هر هغه فعل جزئی سے چیز است چې علاوه د دې درې څیزونو نه دي، متفرع است راوتونکي دي هم از این سے هم دغې دریو نه. اما ماضي فعلی راګوینده، اوس په د ماضي او د حال او د مستقبل ځان له تعریفونه کوي او بیا به د هغې مثالونه درکوي او علامات پې بیانوي. خو نن په سبق کې دومره خبره وشوه چې فعل متصرفه چې دي هغه په درې قسمه دي، ماضي، مستقبل او حال. او دې دریو نه علاوه چې څومره مونږ سره افعال دي او هم دغې دریو نه راوتونکي دي. نو دا زمونږ او ستاسو نن د میزان الصرف سبق شو.